أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ آیات کے آغا چی وعدہ کولتا سر اللہ تعالی احد الطائفتین د یو د دو گروپونو نو دو گروپونا یو گروپ اغا کاروانو چی کم کاروان اغا دیر اسس ساڑل او دویم گروپ اغا لشکرو چی د مکی معظمی طرف نرا روانو نو اللہ تعالی دا استاسو بانے ڈیپینڈ دا کہ کاروان طرف تا دی نو کاروان با کنٹرول کئی کہ دی لشکر طرف تا دی نو علتا با وکتری دیتا ملاوشی انہا لکن چی دا یود دو طائفو بس تاسو و تودونا تاسو غختل ان لغیر ذات الشوکتی چی دا گروپ چی اغی کی ازغی نشتا شوکا مانا اغزی دا گروپ چی ورسر اغزی نشتا کاروان تکون لکم داد شتاز دپارا ویرید اللہ خیرات اللہ تعالی ان یحق الحق بکلمات جسابق کی حق بکلمو دا اللہ تعالی فکلمو قلوبانے ویقتا دابر الکافرین اکٹ کی انجام دا کافرانو اس اللہ تعالی وی کتاسو دی کاروان طرف تتلی وی نو کامیابی کو بتاستا آسانا ملاو شیوا خو البتہ د دین کلمہ با بلند شوی نوا ځکه د دین کلمہ بلندیږي جهاد سره د دین کلمہ لیحق الحق دے دپارا چی ثابت کی اللہ تعالی حق و یبتل الباطل الظاہر کی باطل ولو کری المجرمون اگر چی بدمنی دا خبر مجرمان استستغیثون ربکم یاد کئی آغا تستغیثون ربکم چی تاسو امداد مختر پروردگار پلنا فاستجاب لکم اللہ تعالی قبول کر دعا تاسو انی ممدکم چیز امداد قبول کے تاسو بی الف من الملائکہ پزر فرشتو بانی مردفینا یو بل پسیرات دن کی ندا بدا سراروانی پلائن کے در فرشتے جب آسمان را کلیگی د مردف مانا یو بل پسی پیدر کئی یو بل پسی نو دلتے دا ذرو فرشتو ذکرو کو سورہ آل عمران کے دا دریو ذرو دا پینزو ذرو تذکرہ شویدہ نو لنبے ذر را دلی نو بیاور پسی دو ذر نور را دلی نو آل ٹوگیدر دری ذر شوید نو بیاور پسی دو ذر نور را دلی نو آل ٹوگیدر پینزو ذر شوید سورہ آل عمران آیت نمبر یوصل درویش لقد نصرکم اللہ ببدر یقینا امداد کرے ہوتا سا اللہ تعالیٰ پا بدر کے وانتم اذلہ اتاسو اذلتم کمزوری وی دا اسلحے پا اعتبارم دا افرادو پا اعتبارم اسلحہ در سرم کم ہوا افراد مون دا دشمن مقابلہ کی کم فاتقوا اللہ یرے گئی اللہ تعالیٰ نا لعلکم تشکرون دے دا پارے شکر گزار جوشی استقول للمومنین آیات کا آج تاوے مومنانو تا الان یکفیکم آیا کافی بنشتا دپارا ان یمدکم دا خبرا چی امدادو کستاسو پروردگار ستاسو بسلاست آلاف من الملائکہ پدریوزر فرشتو بانے منزلینا راکوزی شوی بلا ہائن تصبرو کتاسو صبر استقامتو کو وتتقو ازانو بجکد بزدلینا ویاتوکم من فورہم نراب شتاس تفورن پسد دینا یمددکم ربکم امداد بکیتا سر پروردگار تاسو بخمسط آلاف پنزوزر فرشتو بانے مصومینا
چې اغیبا نخ لګونکی. نو نخ لګونکی معنا فرشتہ به پیجندې شو پشین ټربن باندې پس باندې. وما جعل الله الا بشرا لكم او نو ګرځوي الله تعالی دا فرشته مگر خوشالي ستاسو لپاره. ولتطمئن قلوبكم بأدید پارا چې مطمئن شي زړه ستاسو په دی. ومن نصر الا من عند الله انو اصل امداد مگر د جانب د الله نه العزیز الحکیم چې قوت والا حکمت والو. نو واپس پر سبق تا اذ تستغیثون ربکم یاد کا غچتا سے امداد وقت فریاد مکو یعنی امداد موقت د پروردگار پلنا فاستجاب لکم نو اجابتو کتال د پارا اللہ تعالی انی ممدکم چیز امداد کو ان کستا سے پزر فرشتو بانے مردفین پیدر پیو بل پسیراتون کی. وما جعل اللہ انو گردوی اللہ تعالی دا امداد فرشتو الا بشرا مگر خوشحالی ولتطمئن بی قلوبکم ادید پارا چی مطمئن شدی بانزون استاسو. ومن نصر الا من عند اللہ انو اصلی امداد مگر دا جانب دا اللہ نا. ان اللہ عزیز حکیم تاکی سر اللہ تعالی قوت والا حکمت والا دے. اذ یغشیکم النغاسا یاد کا آغا چی کور کو تاس دا اللہ تعالی النغاسا. نو نغاس دا سے لائٹ سلیپ اشما امانتم ملہو چی داد اطمینان باعث دا جانب دا اللہ دا. نو سری بانے چی دیر دوی تکلیفی چی لک ساتھ خوبو کی نا تکلیفی 50% ختم شی. صحیح ٹینشن 50% ختم شی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ أَنَازِلَ وَلْتَا سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ السَّمَاءِ دَوْرِيَزِنَا مَاءً أُبُ لِيُطْهِرَكُمْ بِهِ کہ تاسو پاک کی دے سرا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ اختم کی تاسو نہ وسوسہ شیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اچ مضبوط کی زړونه استاسو وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامَ مضبوط کی دے سرا قدمونه استاسو. نو دوی چلاړل نو دوی ته داسې طرف ملاو چې تل تسپینه شګوا څه شی وا سپینه شګوا او د ابو طرف دا اغوی ته ملاو سره خاور اهل مکه په باره دی راو. نو دوی ته مختلف قسم وسوسې راتلې. یاره ممکن ده چې موږ دا جنگ بایلو ځکه چې په دې سپینه شګه کې خمنډ هم نشیواله دوم نشیواله سړی سلیپ کیږي یوا. او دویمه خبره ده چې ابو مونږ طرف ته نشته او د اوبر دوی طرف ته دی. نو الله تعالی د شپې باران اورو نو دې سره دا فائدہ وشو چې د دې طرف ته په داسپینه شګه کې اوبو درې دي. نو د سپینه شګه اوبو خو چول دي خو بالکل ډیسټل واټر دي هغه ډېر صفا ډېر ترانسپیرنٹ وي. نو الله تعالی د دې لپاره چې تاسو په طهارتونه حاصل کړئ او د سونو کې غستونو کې بلا ډېر وبدي بلا زما هغه شګه ورسره کې ناشته اشګه ورسره هغه سخت شو سلیپ خطر ختم شو. او درېما هغه طرف ته ابو ته هغه سره خاوروا نو هغه سلیپ شو هغه خټ شو لپای شو. اذ یوحی ربک الی الملائکه آیات کا آغا چوئی کول پروردگار ستا فرشتو تا انی ماکم چیز تاسو ملگری ما فثبتوا الذین آمنوا تاسو مضبوط کیا کسان چی ایمان راوڑے دے. سورقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زبعتوں پزنو دا کسانو کے چی کافران شوی دے الرعب حیبت فضربوا فوق الاعناق تاسو وحید سٹنو دا پاسا وضربوا منهم او وحید دوینا کل بنان الگتی بنان وی دا گتو سرونو تا لاسونه ته وای نو چانه ست وای چمړیږي چانه لاسونه وای چې کندميږي. ذالک داد دیو جی بان الله شاق الله چې دوی دشمنی کړی دا الله تعالی او رسول د الله سره. و من یشاقق الله ورسوله اسوچ دشمنی کوي الله او رسول د الله سره فإن الله شدید العقاب نو تاکي سره الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دی. ذالکم دا خبر دا فذوقوا اسکه دا عذاب وان للکافرین او خبر دا چې کافرانو لپاره عذاب النار غضب د اور دے. یا ایها الذین آمنوا اس دے صورت کے د یا ایها الذین آمنوا الفاظ سره مختلف قاعدے د جنگ ذکر دی. نو دا قاعده دا نمبر اول
یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې تاسو ملاو شي آکسان سره یعنی مخ په مخ شي کافرانو سره زخفن معنا مخ په مخ ګروپونه زخف معنا لشکر فلا تولوا الادبار نو مگر دوی دوی تشاگان خپلی ومن یولیم یومئذ اچا چوگرزول دوی تا پدا و رزبالی دبرو شاق پلا یعنی تختیدو دو پارا نو نتیجه سره فقد باء بغضب من الله دے دا خدای دا غضب مستحق شا دے دا خدای دا غضب الا متحرفا لقتال مگر آسوس چوے گرزول شاق پلا متحرفا حیل جوڑون کے لقتال جنگ دا پارا بعض اوقات دا اسٹریٹجی وی دی جنگ دا سشوی دا جنگ اسٹریٹجی وی مخکنا دا لشکر پا دی بانی ځان پوی کړی چې لکه څنګه ور سره جنگ شروع کو نو تیخ ته پکو نو تیخ ته کوم دیو برا پسیوی نو مونږ دې دایره کې والو او متحیزا یا دا چتن کې الافیت یو ډلتا دغلتا لګ معمولی ګروپ راځي سره شوی دی نو دې معمولی ګروپ منډه والا دې میدان نه تختی میدان خو مقابل کې دشمن زیات نه دی غواړي چې خپل مرګو ځدان نه ورسي او متحیزا الافیت یو ډلتا نو الله تعالی وایي کدا استثنایی صورتونه نه دا سټریټیجی نه او سړی شاو ګرځولا په میدان جنگ کې مسلمان فقط باء بغضب من الله دې خدای په غضب باندې اختشه وما واو جهنم ازاید دوی جهنم دی و بیس المصیر اناکار زائد دا فلم تقتلوهم تاسو نومر کړی دا کافران ولکن الله قتلهم لیکن الله تعالی مړ کړی دوی و ما رمیتا تاوستلو کړی او پیغمبر ایز رمیتا کړه چې تاوستل کول پیغمبر اسلام داسې دی خو ګوره داسې یو موټه شګی راوغسته کافرانو طرف ته ورغورځولې وشاحت الوجوه نو هغه خوره چې په چا لګېدلې و نو یا هغه مرشه په جنگ کې او یا زخمی شو الله تعالی فرمای شګه نه سړی مړی او نه سړی زخمی کوي صحیح دا الله تعالی کول وما رمیتا اتا وستلنو کڑی درمیتا کلچی دی وستل کول ولیکن اللہ رما لیکن اللہ تعالی وستل کڑی ولیبلی المؤمنین ادا دید پارا چی انعامو کی اللہ تعالی مومنانو بانے جانب پلنا بلا ان حسن البیترین انعام ان اللہ سمیع علیم تاکی سر اللہ تعالی اوریدن کے عالم دے ذالکم دا خبر دا وان اللہ اپوشے چی اللہ تعالی موہنو کمزور کون کے دیکھے دل کافرین دا تدبیر دا پلیننگ دا کافرانو ان تستفتحو اس دا خطاب دے اہل مکہ و سرا دای چې کله د مکی معظمین راوتل نو ابو جهل سره د سردارانو بیت الله شریف ته لړ او د بیت الله غلاف پورې ځوړن شو او وی او الله مونږ دواړو ګروپونو کې نه مونږ کې محمد رسول الله کې چې څوک په حق دی ناغی له کامیابی ورکا چې څوک په حق دی ناغی له کامیابی ور نو چې دای دا واټه کولو خړ نو کافرانو وی دا څنګه چلو ش الله تعالی دا تاسو خدای نه غوښتي چې څوک په حق دی له کامیابی ورکا نو تاسو دعا قبول کړه ان تستفتحوا کتاسو طلب د کامیابی کولو فقد جاءکم الفتح نو تاکي سراغ لتاسو تا کامیابی دعا مؤثر کارک وَإِن تَنْتَوْا كَتَاسُ مَنَشِوِي دَدَيْ كِسُمْ دُعَانَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نو دا تاس دا پارا دیر بہتر وا وَإِن تَعُودُوا اکتاس واپس کے کفر پلتا نغد نمون بواپس کے فیصلیق پلتا یعنی بیا بم ہلاکو ولن تغنی عنکم فیتکم انشی دفکور تاسونا لشکر تاسو شیئن حصے ولو کسرت اگر چی دیر زیاد فی تعداد کے وان اللہ اپوشے چی اللہ تعالی مغل مومنین ملگرد مومنانو دے یا ایوہ الذین آمنو تا دویم قائدہ رہا دویم رول دے یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو اطیعوا اللہ اوبیڈینس کوئی اطاعت کوئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ ولا تولوا عنہ مگر دوئی دا اللہ و دا اللہ پیغمبر ناوان تم تسمعونا حال دار جتاسو اوری دا حکم ولا تکونو امکی گئی کاللزینا پشاندہ کسانو قالو سمینا چیغوی منگو اوری دا خبرہ وهم لا يسمعون حالانکہ دوی نا اوری دا ذکر اوری دو مانا دارا چی عمل پہ باندے ہوکا دا اوریدو معنا ده چې عمل نو چې په دې وخت دی اوریدا په دې دی وستا دا خو اوریدل نه دي
ان شر الدواب عند الله. اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا سه بندا چې په دې وګه الفاظ واردل په دې وګه وستل عمل به باندې ونکو خدای وی دا خو زناور په مرتبه لري اواز خو زناور موري اواز خو زناور خو پویږي په نه عمل نشي کوله نه الله تعالیٰ وی تاسو عمل نه کوئ نو بس زناور شوي. ان شر الدواب تاکي سرا ناکار زناور عند الله پنځ د الله الصم البكم کاناو ګنګیان دي الذين اغا لا يعقلون چې خبره باندې نه پويږي. الله تعالی فرمایي بیا هو تاسو زناور کوم ناکار زناور دي چې خبر باندې ځان نه پويږي. ولو علم الله فيهم خيرا اکچر محسوس کړي الله تعالی په دې کې خیر لاسمعهم دا خبر به دوی تا اورولې وا کافرانو ته. ولو اسمعهم کچر اورولې دوی تعالی تولوا دوی به مخ ګرځول او هم مورزون زکه حال دار چې دوی دار خبرنا مختاون کې دی یا ایو الذین آمنوا او ایمان والو دا درې مقاله یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو استجیبوا لله تاسو لبیک وای پازیټیو ریسپانس ورکړي الله تعالی ته او رسول د الله ته اذا دعاکم چې کله الله او رسول د الله تاسو له دعوت درکې لما یحییکم هغه شیطا چې تاسو بجوند کی هغه شیطا چې تاسو بجو نو اوس پته ولګی دا چې کوم ځای جهاد لازمی شي نو الته جهاد سبب د ژوند وی دا سبب د مرګ نه الته جهاد سبب دسی د ژوند وی هغه سره قوم ژوند دی شي افراد قوم نشي خو قوم ورسره ژوند دی پاتې شي او کدا قوم د جهاد په आवाज باندې لبیک نه وای نو ټیک ته حیثیت داسي لکه د سینما پرده باندې چې فوټوان منډه تړي وای د دې ژوند نه ژوند ختم شوی دا یو غلام قوم دی تاسو شوی وَعَلَمُوا وَپوشِ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ تَعَالَى يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ دے حائل کیږي د سړیو داغه د ظلم یس کې وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اپوشي دا چې تاسو به الله تعالی ته جمع کوئ شي وَاتَّقُوا فِتْنَةً اذان بچ کې د هغه مصیبت نه لا تصيبن الذين چې نه برسېږي کسانو ته ظلموا منکم چې ظلم کړي د تاسو نه خاصتا فقط هغوی ته نه بلکې تاسو به ځان سره نو پتہ ولګی دا چې کوم ځای دفاع د قوم فرض کفایه شي دفاع د قوم فرض کفایه شي نو هغه ځای کته کسل او ناراستی کې څه کې که ناراستی کې نه د ناراستی نتیجه دا به ټول قوم فیس کوي څوک به کوي ټول قوم به دغه نتیجه فیس کوي. وَاتَّقُوا فِتْنَةً اذان بچ گئی دا آغا عذابنا لا تصیبن للذین چی نبرسیگیا کسان تا چی ظلم کڑی منکم دتا سنا خاصتا فقط بلکہ طول خلق بزان سر پخپل چاپے چل کے اخری. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اتاسو پوشی چی اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے وشکرو یاد کئی آغا ایزن تم قلیلون چی کلتاسو لگوئی پتیداد کے اسلحہ کے مستضعفون فی الارض کمزور گرزول شوی پزما کی نو دا مستضعف اصطلاح چی پا قرآن کریم کی رازی نو مراد تینا دا سے قومی چی دا غی بنیادی حقوق دا غی نسلب شوی سشی شوی بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کے ناوست شوی مستضعفون فی الارض چی تاسو کمزور گرزول شوی پزما کی تخافون تاسو یریدئی ان یتخطفکم الناسو چی او بتختی تاسو لخلق تخطف مانا دا یو مرغی دا منگ ورطا تپوس وایو دا چرگی سر بچی وی آغلتا ناغر اخلاش یو بچی او تختی سورتا وی تپوس صحیح نو دے دا اغد تختولو تا تخطف وی سورتا وی تخطف اللہ تعالیٰ وی تاز دا سے کمزور اختطافی کی بس دا اختطاف تخطف اختطاف جو شہدے نو اللہ تعالیٰ وی تاسو کمزوری وی تاسو یریدئی چی سو وقت بس حکم بانے حملو کی اختطاف ہمو کی فآواکم اللہ تعالیٰ تاسو لزائدر کا مدینہ کے وعیدکم امداد استاسو کے بنصری پا امداد پل ورزقکم من الطیبات اروزی در کرتاسو لا پاکیز سیزنا طیبات مانا غنیمتونا پاکیز سیزنا مانا غنیمتونا ذکر دغلت یو مسئلہ لکا کہ کم شیط گٹی ناغے کس شبہ کے دیشی ممکن دا چرتا خبر ادا سے کنی چی اگر اشتیانی پر اقبل بیزنس کرے خبر ادا سے کنی نو سے شبہ پا کی ہر چی پا میدان جہاد کے مال غنیمت دا کافر نے پادشو دا 100% پاکیزہ شہد ہے دا سا شہد دا 100% دیو جی اللہ تعالیٰ اور طیبات ہوئی
لعلکم تشکرون دیر پارے تا شکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا قید نمبر 3 او ایمان والو لا تخونوا اللہ خیانت مکوئے اللہ تعالی و رسول اللہ تعالی وتخونوا اماناتکم خیانت مکوئے پامانتون اقبلو کی وانتم تعلمون احال دارے جتا سپوئے گئے چی خیانت عقلا ہم دیر ناجائز کار دے یعنی کہ شریعت حکم نہیں کرے انسانی عقل ہم دا ہوئے چی خیانت او چیٹنگ بریچ آف ٹرسٹ دا دیر لینا روا کار دے وَعَلَمُوا اپوشی انما اموالکم چتا کی سر مالون استاسو اولاد استاسو فتنتن دا یو ٹسٹ دے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اتا کی سر اللہ تعالی پنیز دا اللہ بانے لوی اجر دے یا ایوہ الذین آمنوا دا پنزم قیدہ او ایمان والو ان تتقوا اللہ کتاسو یرے گئے اللہ تعالیٰ نا تقوی اختیار ویجعل لکم فرقانا نو اللہ تعالیٰ بدر کی تاسو لا فرقانا نو فرقان دودری معنی دی زائد یو معنی یجعل لکم فرقانا اللہ تعالیٰ بدر کی تاسو لا کرائیٹیرین پاور سشے کرائیٹیرین پاور ستا پا ذہن کی بدا سے میکانزم ڈیولپ شی کہ تب عالم نہیں خستا ذہن بتاتا ہوئی دا کار مکوا دا کار جائز نہ دے دا کار مکوا دا اللہ تعالیٰ علتے او پیمانہ ستا پا ذہن کیوں لگئی دسل وجہ دا تقوی دا وجہ دسل وجہ دا تقوی دا وجہ اللہ تعالیٰ یو گفت تالا در کی پدی دماغ کی درو لگئی نو تبی التزان بچ کے دا یوا ذہن یجعل لکم فرقانا اللہ تعالیٰ بدر کی تاصل فتح فرقان پا مانا دا فتح دا لکہ بلدہ اللہ تعالیٰ دا بدر رزد یوم الفرقان ویلی دی یوم الفرقان مانا رزد فتح ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم او اللہ تعالیٰ بور جیتاسنا سیئاتکم وادگناون استاسو ویغفر لکم او ببخطاستا قدگناون استاسو واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ دلوئے میرا بانے مالک دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ بعض اوقات یو خبر چوڑان دے تیرہ شوی آغا وقت سلی پا ذہن کی داغی حکمت نہ رازی آغا وقت خود بدریب سکالا پینز کالا لس کالا بعد ورطا پتاو لگی او آغا وقت ماتا تکلیف ملاو شو داغی پس منظر کے اللہ تعالیٰ مالا دا خیر راکا صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ وی دا مدینی ریاست قائم دل دا مدینی دا ریاست پس منظر کے دا بدر جنگ کے دل دا بدر پا جنگ کے تاس دا دمرا روی کامیابی در کے دل دمرا روی کامیابی در اللہ تعالیٰ وی دو کال رست تاریخ تاو گو رہی چکل مکی والا راجم شیو دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل ارادے کولا او اللہ تعالیٰ ورطا حکم کو چی مدینی تا ہجرتو کانو اللہ تعالیٰ فرمائی چی آگا و خدا خبر دیر گران ہوا خپل کلے خپل وطن پر خودل خپل جائداد پر خودل خپل کور پر خودل خپل رشدار پر خودل او بل وطن تطل آسان کار دے گران کار دے گران کار و اللہ تعالیٰ فرمائی آگا گران کار مو آگا وقت کرو سمر لوے آسانی ورسر رالا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ آیات کا آغا چی تدبیر و پلیننگ کو تاتا کسانو کفرو چی کفر کرو لیسبتو کا چی تاقیت کے واچی او یقتلو کا یاد قتل کے او یخرجو کا یاد اباس نمک معظمین نو دا دری تجاویزو چی دریو کے کم کارو کو قتل کو قید کے واچو کہ دمکین اباسو نیو کس اوے چی قتل بے کو ابو جہل اگر دا میٹنگ پروزائیڈ کو اگر وہ اتدا وصل رہے کہ محمد رسول اللہ بقتل کی صلی اللہ علیہ وسلم دا بنو ہاشم دا بنو مطلب دا بنو نوفل دا درے قبیلی دی تربوران بھی خبر کی دولی کا دالتا بنو ہاشم بنو نوفل او بنو مطلب یو خو عبد المطلب دے عبد المطلب خود پیغمبر علیہ السلام نکا دے نوفل پہ بالا نکانو کے دے نوفل او دا غنی مطلب پہ بالا نکانو کے دے غور نکو نوی دا بنو نوفل دا بنو حاشم و دا بنو مطلب دا اغی دا مقابلی وصل لري ای خود بانی اور بلکی خودر زورور خلق دے دا اغی سڑے بل دغا سے مڑ کے ای خود بانی اور بلکی فکینت نا تاسے قول خوری نا اغی کی نو نا دویم تجویزو چی دے با اوباسو مکی مزمین بے اوباسو نا ابو جال دا تجویزو مرد کو ویرد زبان زبے دمر مؤثر ہے چی کدے بل وطن تلا دمر دیر مرگری بزان لا پیدا کی چی مونگ بانے با اور بل کی صحیح دمر دیر مرگری بزان لا پیدا کی صحیح تھوڑا دنیا کی با
خبره ده کړه کنه بس ها نو ټول دنیا کې بزان له ملګری پیدا کی چرته شپه ته پارا نشو کوله نه ابو جال په خپل تجویز وکړو چې بس د ټولو قبیلونو به یو سردار والو ټولو قبیلونو به یو سردار والو او داسې وکړو چې اجتماعي انداز سره به قتل کو یو قبیله نشي قتلوله ځکه یو قبیله مخه نه ویني د بنو هاشم د بنو نوفل د بنو مطلب نه په جیل کې چول شو یو شپه په جیل نشو تیروله اوس به قبیله ور دغلی جیل دروازه ماته کړي خلاص کړ دي نو ور ټولو قبیلو د هغه انوالومنت وکړ دي کولیشن نه جوړ بغیر د کولیشن نه کار نه کیږي دا کولیشن کې بدای چا سره جنګي صحیح نو کولیشن دا ډېر په خوانه تصور دی نو کولیشن جوړ کو د پیغمبر اسلام کور نه چاپی رکھے نه سل چې سار دې منځره پار راوځي او بیت الله ته نو بس په پانه حمله وکړو حضور اسلام د شپې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی سره اوته او حضرت علی رضی الله تعالی د حضور اسلام بستر باندې پروت خبر دې کړه وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ادوی پلاننگ کو اللہ تعالی پلاننگ کو واللہ خیر الماکرین اللہ تعالی بہترین پلاننگ کون کے دے نو د خدای پلاننگ کامیاب شو نو دغه ته اولی کې یو مسله د تقدیر چې د هر ایشو په حواله انسان هم پلاننگ کوي او د الله هم یو پلاننگ دی انسان هم پلاننگ کوي د الله هم یو پلاننگ دی اوس کله انسان پلاننگ د الله پلاننگ سره مطابق راغی نو دا شی کامیاب شي دا شی څه شي کامیاب شي او کله انسان پلاننگ یو او د خدای پلاننگ بل نو دا لازمی ده چې چا پلاننگ به کامیابی دا الله پلاننگ به کامیابیږي نو بیا د ناکام شي خپل پلاننگ کې او د الله تعالی پلاننگ کامیاب شي غي ته بیا موږ مسله تقدیر وو ایته بیا سوای مسله تقدیر چې بس دغه د خدای فیصله وه دا د خدای فیصله وا نو ورپسې تایید وکړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بیا عقیده ساته چې الخير فيما وقع بظاهر به تعالی تکلیف ملاو شوی نا امید شوی به تاوان درته ملاو شو خو خیر هم په دغه جو دا کومه فیصله چې خدای وکړه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف دا سره رحمت الله حدیث لیکه چې قوي مؤمن څوک قوی مومن دا بهتر دی خدای ته ډیر خوښ دی په مقابله د کمزوري مومن کې ته خدای خوښ چې مسلمان دی سي نه قوی دی د خدای څخه خوښي چې مسلمان دی قوی دی پس کې دی قوی هر شي کې دی قوی دی عقیده دی قوی اخلاق دی قوی اعمال دی قوی معیشت دی قوی سیاست دی قوی ټکنالوژي دی قوی علم دی قوی هر شي دی قوی صحیح نو دا خدای ته خوښ دی د کمزوري مؤمن مقابله کې او پیغمبر اسلام وی وفي کل خیر مؤمن که کمزور هم دی نو مؤمن د خیر نه پکې دا ولي چې په دواړو کې خیر دی په دواړو کې نو په دواړو کې خیر معنا دا ده چې په کمزوري مؤمن به پرایورټي غیر مسلم نه ورکړي دا بنوي را کافران د دې مسلمان نه ډېر خدي کدا دی وای دا عقیده خلاف خبره ده دا ولي که ځکه پیغمبر اسلام وی وفي کل خیر چې په مسلمان کې خیر دی که کمزور هم وي عقیده خوښه اوس خدا حدیث لګا حضور اسلام وایي چې احرص علی ما ينفعك چې کوم شی تا د پاره نفع بخښ وي دلیکا چې کوم شی تا د پاره نفع بخښ وي ناغي باندې حریص شه حریص معنا تګودو کا څوک تګودو په وکا یعنی معنا دا چې ستا ذهن او ستا پویا په تر کومه حدا پورې دا هغه باندې ته کوئی دا شی مال لپاره د خیر دی دا شی مال لپاره د خیر دی او شرعاً لیجیټیمیټوم دی جایز نو پیغمبر اسلام وی احرص بیا هغه کې تګودو کا ګوه واستعن بالله خدای نه امداد غواړه خدای نه امداد غواړه ولا تعجز کمزوری مکوا بزدلی مکوا کمزوری مکوا بزدلی مکوا دا که سره کمزوری بزدلی کوي نو دا خو هیڅ کار نه دی که څه کول شي صحیح شو اوس که سره کمزوری بزدلی کې په فری باندې گاډي چلول شي ها بس بیا خو تاسو نو کې ناشته صحیح نه بس ها ها دماغ په لای وایله ها ما پلیټو نو دا ګرځا په ایډی کې روان ها ورنه جوړ دې ډېر راشم نشته ورنه شو بیا موږ څه راځي دلته کزما سره وای ما به نه انایو چې دا نه دا خو یو رد مې تیر راځي ټیکټ ورته ملاش
نو احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کوم شی باندې پوښي چې دا جایز هم دی ما د پاره د خیر هم دی، نو پیغمبر علیہ السلام وایي گو اهډ، وخت مضایع کوا، مبوزدلی کوا، کمزوری کوا. اوس یو سړي سره پیسې دي $10,000 څه شي $10,000 دی، وایي یاره که څه بزنس کې مې لګولې ممکن د څه ګټه پې صحیح، خو ورسره زړه هم داسې بایلم دله نادله، نو دا بزدلی او کمزوری نو دی څه کولی شي؟ هېڅ شی نه شي کولی. دی وجه پیغمبر علیہ السلام ولا تعجز، کمزوری او بزدلی مه کوه. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ نتیجہ ستار توقع خلاف رالا، نتیجہ ستار توقع خلاف رالا، فقل ما شاء اللہ وما قدر، نو بس دا ہوا چې دا د خدای فیصله وا، د خدای خوښه وا. داسې کومه نتیجه رااله دا الله فیصله وا، د الله خوښه وا. ولا تقل، داسې مه وایه لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا، یاره نو که داسې مې کړی نو بیا به داسې چل شو، اکه داسې چل مې کړی بیا به داسې چل. دا ولیکه چې داسې مه وایه چې لو ان فعلت كذا لكان كذا، یاره خو که داسې مې کړی نو داسې چل به شوی، که داسې مې نه وکړی دا چل به نه شوی. فإن لو تفتح باب الشیطان، ځکه پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا دې ووایي کچرې ټاټنی شیکې صحیح، دا ته شیطان له لار ورکې چې ستا ایمان باندې ټیک وي. ځکه شیطان ته پته ولګي سړی کمزور دی، دا سړی دا کمزور دی، بس دی چې لونه مصیبت ورته ورسي، بس د په ذهن کې بلا ډېر تحفظات او بلا ډېر ریزرویشن وي، بس خو مړه په مخ کې ځه، الله یادوه او په مخ کې ځه چې څه کېږي نه کېږي به صحیح. او دا همت هم دغسې خلک کولی شي صحیح. کوم خلک چې بزدلۍ او کمزوري حرکت نشي کولی، هغه چې دنیا کې څه کامیابي حاصلولی شي، د هغه نه لار روښه شوي، هغه غریب شیکینګ کوي. دا مسله قاعده د مسلې مطابق قاعده د ظلم دی، نو دوی ظالم هغه دي چې الله ته شرک دي. نو دا بعض مسلمانان چې دوی وایي دا ظالمان دي، دا خلک دي، بیا کوم دا او ډېر خلک ځکه هغه لوی ظلم کوي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کله چې لوستې شي دوی باندې آیاتونه زمونږه، قالوا دا کافران وایي قد سمعنا، او مونږ واورېدل. داسې ماته وګورئ واورېدل. لو نشاء که مونږ وغواړو لقلنا مثل هذا، داسې خبرې مونږ لم ډېرې راځي، داسې خبرې مونږ لم ډېر راځي. د مولا صاحب بیان دی او واورېدل صحیح، دا خبرې مونږ لم ډېر راځي، ډېرې مو اورېدلې دي. دا ګوره شیطان پیاز دا کافرانو به همدغسې وي. لو نشاء که مونږ غوښتې لقلنا مثل هذا، مونږ به هم داسې خبرې کړې وې. ان هذا الا اساطير الاولين، ندیدا مگر د ځانه جوړې قصې د لومبنو خلکو. وإذ قالوا اللهم، نو د کافرانو چې قرآن ته د ځانه جوړې کیسې وې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته یاره ورکړه، وایي داسې خبرې مه کوئ، خدای به در باندې کاڼي راوولئ، خدای در باندې تیږې راوولئ. نو هلته یو کافرو د هغه ناوه نضر ابن حارث، څه نامه یې نضر ابن حارث، هغه دومره خبیث سړی و چې هغه داسې اسمان ته وکتل، وی او الله دا محمد مونږ یاری چې کاڼي به در باندې راوولېږي، که دې قرآن ته څه وایې د خلکو کیسې ورته وایي چې د ځانه جوړې کړي دي، مونږ ورته وایو ته کاڼي ولې نه راولې. وَإِذْ قَالُوا يَا كَاغَچوي دوی اللهم او الله ان كان هذا هو الحق، کوي دا قرآن حق د جانب ستانه مونږ نه منو. فامطر علینا راوری مونږ باندې حجارة من السماء، کان یو تیګ د اسماننا، اویتنا بعذاب علیم، یا راولی مونږ ته بل دردناک عذاب. وما كان الله ليعذبهم، اوس پیغمبر علیہ السلام وی یا الله دا خو دومره شیطان سره دی چې زه ولستا یره ورکوم د تا ته جرأت مظاهره کوي، عذاب په بیا هم نه راځي. الله تعالی عذاب چې نه راځي اسباب خو موجود دي، اسباب د عذاب موجود دي، خود نه راتلوی دو عظیم سببونه موجود دي، هغې رکاوټ جوړ کړی دی. د عذاب د نه راتلو دو عظیم موانع موجود دي، مانع وایي ورته څه وایي موانع موجود دي، او هغه دو موانع یو خو ته پکې موجود دی، پیغمبر ته وایي نو ستا ذات یو لوی معنی دی چې پیغمبر کوم خطه کې موجود دی، هلته عذاب نه راولم. پیغمبر چې کوم ځای موجود دی هلته چې کله زه عذاب راولم قوم باندې دی وجه کوم قوم باندې خدای په عذاب راوستنه پیغمبر ته به څه وایي، وایي ته وځه، ته ترې شپې وځه مرګري ځان سره وباسه،
نو چې هغه به یو طرف ته کنه بیا به عذاب راوستو نو یو خطب کې موجود دی نمبر اول او نمبر دویم دا سه خلق موجود دي د میس کې چې غیر د شپه بیا دي استغفر الله و استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفار و خدای نه بخنه غواړي خدای ته عاجزی کوي نو پته ولګی دا چې پیغمبر موجود دی نو خدای عمومي عذاب نه راولي چې نیکان خلق موجود دي بیا خدای عمومي عذاب نه راولي بیا خدای عمومي عذاب دا عمومي لفظ او فریاد ساتي عمومي عذاب آئے تو وہی ټول قوم ورته تباشي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې خپل کمیونټي د عذاب نه بچ ساتل غواړي نو د استغفر الله وظیفه ډیره کوه څه کوه استغفر الله وظیفه ډیره کوه استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه یا صرف استغفر الله وای نو یوازې تنه ستا کور به بچي تاسو بغیر مسلمان بچي تاسو فاسقان او فاجران د عذاب نه بچي ځکه تاسو استغفر الله وای او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ درې نصاب د خولې دي چې په روزه شپه کې کوس دی نظر کړه استغفر الله وایا په مختلف اوقاتو کې لکه 200 دی یو مانځنه پسوي 200 ځله دی بل مانځنه پسوي یا بلارت لري ډرایوینګ دیکھو په عدد دی پورک 40 غنټه کې د عدد پورک نو دا اعلی مرتبه ده اوسطه مرتبه 300 او ادنا مرتبه 314 نو چې سړی سار وختي استغفر الله 314 زلوي یا ساری یو سلزله وي یو سلزله چرته لنچ وخت وي یو سلزله بیا ما خام وي صحیح نو دې سره به دیم بچي کمیونټي بم بچي عذاب نه بس استغفار کار خلق دې استغفار وظیفه شروع کی قندار ورته وای استغفار وظیفه شروع کړي خو د استغفار معنا در چې ګناه مکه ورسره ځکه استغفار معنا خدای چې خدای ما معاف کړي نو یو طرف ته خدای نه معافی سوال کې استغفار وای او بل طرف ته په ګناه ور روان دا شی باندې صحیح شو نو چې استغفر الله وای نو بیا ورته کار نه کې کړه وما كان الله ندي الله تعالی ليعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته وانت فيهم وتفك موجود وما كان الله ندي الله تعالی معذبهم عذاب ورکون کې دوی ته وهم يستغفرون حال دار چې دوی نه خلق دوی کې يستغفرون استغفار وای وما لهم الله يعذبهم الله قصد دوی لا چې عذاب نه ورکړي دوی لا الله تعالی هم يصدون عن المسجد الحرام حالانکه دای ملکه پیغمبر د مسجد حرام نه وما كانوا اولیاء او ندی دوی دوستان دا اللہ اولیاء الا المتقون ندی دوستان دا اللہ اگر متقیان خلق ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دوی نپوئے گی وما کان صلاتهم نو اس دوی ہوئے چنا مونگا خو عبادت کو طواف کو منس کو پخپل انداز بانے وے بوتان عبادت کو بیت اللہ شریف کے اللہ تعالیٰ وے دے مز دی خدای بے خوباسی د دې د عبادت ته خدای به خوباسي دی خو چې بیت الله کې عبادت کوي تاریخ کوي اسیټای وای سوې سپیلکان وما كان صلاتهم ان دې مزدد ان عبادت د په بیت الله کې الا مکاء مگر سپینی وار او تصدیه التاریخ ګور فذوقوا العذاب الله تعالی بولته وي اوس کې عذاب ما کنتم تکفرون سبب دا چې تاسو کفر کولو ان الذين تاكفروا كفار كفروا چې کفر کړو ينفقون اموالهم دای خرج کوي مالونه خپل صدو عن سبيل الله چې خلق منکی د الله د لارې نه فسينفقون پس دوی بخرج کوي دا مالونه ثم تكون عليهم حسرة ابیا به دا مال په دوی باندې سبب د ندامت او ثم يغلبون او بیا به دوی کمزوري کول شکست بول کول شي والذین کسان کفروا چې کفر کړي دي الى جهنم يحشرون جهنم ته جمع کول شي ليميز الله الخبيث
انجام بیداوی چیدا بکی اللہ تعالی گندا من الطیب د پاکیزنا ویجعل الخبیث بعضه علی بعض او بچی گندا د پاس د یو بل فیرکمو جميعا نراجم بکی ټول یو ځای فیجعله فی جهنم بیا به ارتاو کی جهنم کې اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي قل للذین کفروا وای آکسانو تا چې کفر کړي دي ان ينتهو کچره دوی منشدو کفر نه یغفر لهم نو دیتبا او بخر شی ما قسلف هغه شی چې دوی مخکې کړي دي ځکه اسلام دا د سړي ټول ګناهونه ختم کړي چې سړی کافر او مسلمان شي ټول ګناهونه ختم شي وَإِن تَعُودُوا وَإِن يَعُودُوا أَكَدُوا واپس کې کفر تا فقد مضت سنت الاولین نو تاکید سره تیر شوه دې طریقه دړم بنو خلقو چې الله تعالی بیا څنګه نیولې دي وقاتلوا اجنگو قیدو سرا حتی لا تکون فتنہ حتی چھ باقی پاتن شیس کانس پیریسی او دسیسا ویکون الدین کلو للہ اشی دین طول اللہ لپارا فینلتاو کدوی منشل کفرنا فین اللہ بما یعملون بصیر تاکی سرا اللہ تعالی پاغ عمل چدوی کئی دل کدے وین تولو اکدوی مختاو کم فعلمون کوئی شئی ان اللہ مولاکم چھ اللہ تعالی مالک ستاسو دے نعم المولا بہترین مالک دے و نعم النصیر اب بہترین مددگار دے مجھے رستنی آیت کی بے تحقیق دے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللهم ربنا الحمد بالقرآن جل وعلا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسمع تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا